الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سورہ مجادلہ شروع کو جادلہ یجادل مجادلتن جګړې ته وایي، بحث مباحثه ته وایي، خبر وړلو ته وایي چې ته یوه خبره کوي او هغه بله خبره کوي. او دا ټول کې یوه زنانه ده او د هغې سره خاون صحابیه ده او خاون ورسره زهار کړی دی او زهار د جاهلیت په وخت کې دا طلاق و، په دې باندې به ښځه په سړي باندې حرامېدله. نو هغه ذکر راغلی دی او د هغې د پیغمبر خدا سره هغه مذکور او خبرې اړول راغلی دي. نو هغه راواګېستی شو بطورې نوم دی صورت ته کېښودی شو، سورې مجادله، او مدني دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته نازل شوی دی. او ځکه چې په دې کې هغه موضوعات هم تشریعي موضوعات دي، تشریعي موضوعات، او من جمله د هغې نه زهار دی او د زهار کفاره ده او دا قسم ته مسائل شرعي په دې کې ذکر شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. یقینا اورید الله وینا داږي زنانا چې جګړه کوله تا سره په بار د خپل خاون کې، وتشتکی الی الله او وتشتکی الی الله، شکایت کو الله تا، والله يسمع تحاوركما، الله اورید هغه بحث مباحث تا ورې زنانا. ان الله سمیع بصیر، الله اوریدون کې د هر څه پوهه دی په هر څیز باندې. دا یو صحابیه ده او خاون ورته ویلی دي چې انت علی که ظهر امی، دا زهار دی، ته په ما باندې په شان د شا د مور زمای. او د جاهلیت په زمانه کې چې دا ټکی بچا وویو چې ته په ما خپلې ښځې ته چې ته په ما باندې په شان د شا د مور زمای، بس او پې حرامه شوه. او دا ښځه خاوند دی او ډېره زمانې او ځای تېره کړې او بې شماره بچي تې شوي دي، او دې ښځې ته را خپل خاوند ډېر زیات ګران هم دی، او چېرته هغه مطالبه کړې ده هغه به برابر نه وه، هغې انکار کړی دی، به دی غوسه شوی دی او ویل چې ته انت علیه که ظهري. بس هغه زنانه راغله او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کره راغله او بیبي عایشه وایي چې زه د خپلې کوټې په ګوټ کې وم او دې زنانه پیغمبر خدا سره خبرې کولې، ما نه اورېدې، او وی الله د اوه اسمانونو د پاسه واورېدې. نو هغه ورته وایي چې دغسې دی، دا پلانې چې دی، نو د ګوره داسې ما زما ځواني ختمه کړه، زه د ده سره بوډۍ شوم، خېټه مې تشه شوه، بچي مې وله راوړل، او دا ما ته په ټولو خلکو کې ګران هم دی. اوس دی را پاسېد او ما ته دا لفظ ویلی چې ته په ما باندې په شان د مور زما یې، نو زما څه حکم دی، زه په ده باندې حرام یم او که نه یم؟ نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته چې ما ته خو داسې ښکاري چې ته پې حرامه شوې. هغه بیا تپوس کوي، بیا ورته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وایي چې ته زما خیال باندې ته حرامه شوې دي. او وایي چې زه خپله ګیله او فریاد خپل رب ته کومه، زنانه ورته وایي. نو بس دا خبرې کېدې او پیغمبر خدا باندې وحی شروع شوه او دا حکم راغی، او هغه زهار چې د جاهلیت په زمانه کې باید حرمت پې پیدا کېده، هغه قرآن وفرمایل چې په دې باندې نه حرامېږي. په دې سړي ښځه په د سړي مور کېږي نه چې دی په خوله ورته وایي چې ته په ما باندې په شان د مور زما یې.
نو ځکه وایي قد سمع الله قول التي یقینا اوردا الله پاک وینا دا زنانا تجادلک چې پیغمبر تا سره مذکور او بحث کوي په زوجها په خبر خپل خاون کې او وتشتکی الی الله شکایت پیش کوي الله تا والله يسمع تحاوركما الله اوریدو بحث د دوړو انستا پیغمبر استا او د زنانا ان الله سميع بصير الذين يظاهرون حكم الذين يظاهرون منكما کسان چې ظهار کی استاسونه مؤمنانو من نسائهم دخل زنانا او سرا او د سی ورته وای چې ته په ما باندې په شان د شاد مور زمای نو ما هن امهاتهم دایمیان دین شوي په دې باندې مور کیږي نه ولی ان امهاتهم ندی میان د دې کسانو الا الله مگر غزنان دي ولدنهم چې دوی زی غولې دي د سړی مور هغه چې چا نه سړی پیدا شي وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا او یقینا وای دا خلق یو وینا منکر من القول ډیره ناکار او ناشنا د وینا نه وزور او درو خبره ده دا دروغ د سړی خپل خزي ته وای ته په ما باندې په شان د شاده مور زمای دا یو منکر قول له دا دروغ قول دی وان الله لعفو غفور یقینا العفو کون کدی مخ چا سکړي نو الله عفو کوي او غفور گناهونه معاف کوي اوس چې کوم کسانو زهار وکړو او بیا د خپل خبرې نه واپس کیږي نو آیا د دې کفاره به څور کوي والذین یظاهرون من نسائهم کسان چې زهار وکړي د خپل ښځو سره ورته وایي چې ته په ما باندې په شان د شاده مور زمای ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کیږي لنقض ما قالوا ما تولو دا خبره ته چې دوی کړی دا خبره اوس ماتای زهار وکړو اوس ماتای نو اوس به کفاره ورکړي کفاره سره فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا دا سړی به مړی آزادای فتحرير رقبه معنا دا پس بدل لازم دی آزادول دی عمرې من قبل ان يتماسا په خوا داګه نه چې دا خزه خاون یو بل سره نږدې شي اول به مړی آزاد کینو ورسته به یو ځای کیږي ذالکم توعظون به دا تاسو ته وعظ کې رښتا اوس په دی باندې والله بما تعملون خبير الله پای تاسو کوي خبردار دی فمن لم يجد پسوک چې نمومي مړی لرا پس یامو شهرین متتابعین پس لازم دی په دبانې 2 میاشتې روزي نیول متتابعین په در په مینس کې وبکه وقفه نه کوي کمنس کې وقفه او کبه بر سره نيسي من قبل ان يتماسا وخوار د دینه چې خزخاون یو بل سه یوځي شي د یوځي کېدونه مخ کفاره ور کوي فمن لم يستطيع سوک طاقت نه لري د دې چې روجو نشي 2 میاشتې دا طاقت نه لري نو په اطعام 60 مسکینا پس لازم دی قربانه روړی ورکول مسکینا شپېتو مسکینانو ته شپېته مسکینان و ماړ کی بزد کارو شو ذالک لتؤمنوا بالله پر دا حکم دی چې تاسو ایمان راوړی په الله او د الله پر رسول باندې وتلک حدود الله دا دی د الله پابندی وللکافرین عذاب الیم او کافرانو د پر د عذاب درناک ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ان الذين يحادون الله ورسوله هغه کسان چې دشمنی کوي د الله او د رسول سره د الله او د رسول نه پړړه ګرځي کوبیتو ذلیل شوی دي دوی کوبیتو معنا ذلیل شوی دي دوی کما کوبت الذين من قبلهم لک څنګه چې ذلیل شوا کسان چې مخکې تیر شوی دي نه په تاریخ کې وقد انزلنا آیات بینات یقینا نازل کړي موږ تا آیاتونه اخکارا یقینا نازل کړي موږ آیاتونه اخکارا وللکافرین عذاب مهین کافرانو د پر عذاب سپکون کړي یوم یبسهم الله جميعا اغورزو چرا پور تبکی الله دیل رټول فینبئهم بما عملوا
پس خبر بکی دی لرا پاگی چې دی څه عملونه کړي دي نو دوی ته خپل عملونه معلوم نه یو الله شمارلی دي احصاه الله شماری دی الله دی عملونه لرا ونسوه دوی ير کړي دي د دین خپل اعمال ير دي او الله ولا ټول یاد کړي دي لکه چې الله کرام الکاتبین کې نه ولې دي او دی ګوبانی او لګیا دي لیکل کوي والله على كل شيء شهيد الله په هر یو شی باندې گواه دی الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم زکوائی چه علم ترى نگوری تو اے دا قرآن لستون کیا اے پیغمبرہ چې ان الله یعلمو یقینا الله پویږي ما پاغه ټولو خبرو چې په اسمانونو کې دي و ما پاغه ټولو خبرو سيزونو باندې چې بزمکه کې دي ما یکون من نجوا ثلاثه نه موجودیږي یو جرګې د درې کسانو نه موجودیږي یو جرګه د درې کسانو الا هو رابعهم مگر سلورم الله کدا درې وانه اره خبره کوي الله او دی والله ورسره ولا خمسة إلا هو سادسهم او نئی جرگر پینزو کسانو الا هو سادسهم مگر اللہ شپگمی ولا ادنا من ذالکا او نبی نا کم ددینا چر دو کسانو جرگئی او ولا اکثر آندی چر لسو کسانو بطوری مثال جرگئی الا وهو معهم مگر اللہ ورسرائی اینما کانو دا جرگمار چې په کمزه کې وی ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا خبر ور کی الله دې جرگمار ہوتا پاگی چې دوی عمل کړي پر ورځ قیامت ان الله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه ده الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى نګور یا کسانو ته چې منشوي دي د جرګونا چې تاسو په جرګې نه کوي ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس کیږي هغه ته چې داګې نه دی منشوي دي ويتناجون بالاسم والعدوان او جرګي کوي په ګناه باندې والعدوان او په ظلم باندې او معصیت الرسول او په مخالفت د پیغمبر باندې واذا جاءوك كل شراشتا تا داخلك نو حيوك بما لم يحيك به الله نو ستړي مشي وای تا سلام وای پتا باندې پاګې سرا چې نه دی ویل سلام پاګې سرا الله پتا باندې ان الله تعالی خو تعالی وای چې السلام علیک ایها النبی او دې السلام علیکم په ځای باندې تا السلام علیکم وای او سام په معنا د مرګ دی پتا باندې او یقولون پیان پسیم وای زانون سرا لولا يعذبنا الله بما نقول ولی عذاب نرکه الله موږ لره پاګی چې موږ وایو چې را خپل پیغمبري رښتیا او موږ ته خیره کو او السلام علیکم په ځای السلام علیکم ورته وایو ولی موږ خدای موږ له عذاب نه راکړي نو الله فرمایي ويقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم الله وی عذاب سور کول دی جهنم ولا کافی دی یسلونها دنکی بدیتا فبئس المصير پس دیر ناکارا زید واپس ایدے یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي الیہ تحشرون اے ایمان والو اذا تناجیتم کلش جرگی کوي تاسو یو بل سره پټ پټ مذکور کوي نو پلا تناجو پټ پټ جرګې مکوي په ګناه باندې والعدوان او په ظلم باندې و معصیت الرسول او په نافرمانی د پیغمبر باندې په دې خبرو جرګې مکوي ها که جرګه کوي نو تناجو بالبر والتقوى جرګې کوي یو بل سپنی کوي باندې والتقوى او په پرهیزګاری باندې په دې خبره جرګې کوي چې آیا نیکی بسنګ ډیر کو نیکان بسنګ ډیر کو
نیکۍ به څنګه ډېرې خوري کو او په دې میټینګونه کوئ نو دا ثواب شی دی او دارنګې د تقوا او د پرهیزګارۍ واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږئ د الله غ ذات نه چې خالص دی الله ته بس تاسو ټولو جمعوالی کېږي انما النجوى من الشیطان خامخا جرګه دا د جانب د شیطان نه ده دا نجواګانې دا د شیطان عمل دی چې دا کسان بناستی او دی به ځان له شیوال ته به ورسه پس پس کوي او خلکو ته به هم ګوري او پس پس به هم کوي دا د خلکو شکونو او شبهو کې اچوي دا قسم نجوا د خلکو مخکې دا د شیطان کار دی او صرف پاره شیطان دا کار کوي لیحزن الذین آمنوا چې غمجن کیا کسان در چې مؤمنان دي چې لکه دا دواړه زمونږ خلاف څه خبرې کوي که ولیس بضارهم ندی دا ضر رسون کی دی مومنانو تا شیئا څه الا باذن الله مگر په اډر د الله باندې وعلى الله فليتوکل المؤمنون خالص په الله دی اعتماد کی مومنان یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم انفروا اے ایمان والو اذا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس تاسو کلاواله راولئ په مجلس کې مجلس لګېدلی دی او نور ملګري رالل نو تاسو وخوځېږئ دې ملګرو له ځای ورکئ تاسو نبی علیه السلام مجلس ناست حدیث کې راځي او لولو کابرین د بدر راغلي ولاړ دي او دا نور خلک ناست او ځای څوک نه ورکوي نبی علیه السلام غیر بدران کم کذالک پلانی ته پاسه چې څونه کسان بدریان صحابه ولاړو هغې له ځای اوزګار کا هغی کېنو نو دې باندې هغه نورو ملګرو طبیعت خراب شو دا آیاتونه نازل شو فافسحوا یفسح الله لکم تاسو کلاواله کوئ په مسجد کې کلاواله بدر کی الله تاسو ته په هر کار کې واذا قیل لکم انشزوا کله چې تاسو ویل پاش ځئ نو فانشزوا بځئ یرفع الله الذین آمنوا منکم پورته کوي الله کسان چې ایمان راوړی ستاسو نه او والذین اوتوا العلم درجات او هغه کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی د هغې دپاره لوی درجې دي د الله سره والله بما تعملون خبیر الله په هغې چې تاسو یې کوئ خبردار دی په دې کې د علم یو لوی شان قرآن ذکر کړ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلك خیر لکم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقاتنا فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون دا نبی علیہ السلام بناستو او دا خو ملګري دي په سوونو په زرګونو خلک دی هر سړی راځي او نبی علیہ السلام د الله سني سیوال ته ګوټ کې کېنئ او جرګي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې تنګ کړی دی الله دا آیات راولي چې کم سړی د پیغمبر سره جرګه کوئ نو مخکې به خیرات کوئ خیرات به وکئ په خلکو به یې وخورئ بیا به راشئ پیغمبر سره به جرګه وکړي او دا مشران صحابه وایي چې دا یو ورځ کې یو ټیم و لږ ساعت او بیا ختم شوی او علي رضی الله تعالی عنه ویل چې په قرآن کې په دا یو آیات دی چې ما پې په قطع عمل کړی دی او هغه دا دی چې زما سره یو درهمو او دا نازل شو او ما د پیغمبر څخه خبره کوله مې خیرات کو او رالم پیغمبر خدا سره مې جرګه وکړه او یو ساعت پس دا حکم بدل شو دا حکم بیا بدل شو چې دا چا سر ته نشه رسولی نو خیر دی زه بې ضرورته به جرګې نه کوئ ضرورت جرګه به کوئ خیرات که نه کوئ مې کوئ خیر یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم الرسول اے مومنانو کله چې جرګه د پیغمبر سره کوئ نو فقدموا بین یدی نجواکم پس وړاندې کوئ مخکې د جرګې خپلې نه صدقة خیرات لره یو خیرات وکئ ذالکم خیر لکم دا د ډېر غوره دی که ضرورت دی نه بیا به جرګې نه کوې ځکه چې خیرات آسان کار نه دی
واطهروا او دا ډیر د پاکیزه گئی دی فإن لم تجدوا کتا سنو ممیدا سے سوچ پاگے د جرګې مخکې خیرات کوي نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی اشفقتم یا یریږئ تاسو ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقاتنا کوړان دی کوي تاسو مخکې د جرګو خپلونه خیراتونه او دین یریږئ نه شي کولی نو فإذا لم تفعلوا کله دا کار تاسو نه کوئ او دا کار تاسو نه شي کولی نو وتاب علیکم الله در باندې قبول د توبې وکړو نو زید پاتې شو دې په ځای باندې پاکي مصلات منځ کوي منځ دروي واتو زکات ور کوي واطیع الله ورسوله او اطاعت د الله او د رسول کوي امور مصلحه نور کوي والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په چې تاسو څه کوي دا حکم بدل شو الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون نګوري تا کسانو ته تولوا قوم چوړ دي یو قوم ته یو قوم سره یارانه او دوستانه شروع کړي دا سه قوم غضب الله عليهم چې الله په قوم باندې غصه دي ما هم منكم دا کسان دستاسو المؤمنان ندي ولا منهم ندي کافرون ندي دا ډبډبیان دي پریمینس کی زیراجی ويحلفون على الكذب وقسمون اخرى په دروغ وهم يعلمون دي خپويږي چې را سونه ګناه ده اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله دې کفارو د پدې منافقانو د پر عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دوی چې دي ډېر بد دی هغه چې دي دا عمل کوونکي اتخذوا ايمانهم جنتنا نیولی دی خپل قسمون لرا جو جنتن ډال دا خپل قسمونه ډال ګرځولې دي د سشي د پاره د دروغ ویلو د پاره او د غلطو کارونو پاره فصدوا عن سبيل الله نو منشي دي د دین د الله نه ولهم عذاب مهين دي د پاره عذاب سپکون کړي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اچري بد فلکی دوینا مالونه دوی او بچی دوی د الله د عذاب د الله نسو اولئک اصحاب النار دا کسان برګری د اور دي هم فيها خالدون ای په دې کې همیشه اوسیدونکي یوم یبعثهم الله جميعا غورزا چرا پورته بکی الله دیر ټول نو په يحلفون له قسمون وخري الله تا کما يحلفون لكم لکه څنګه چې قسمونه خوري په دنیا کې تاسو ته ويحسبون انهم على شيء او دی ګمان کوي چې مونږ په سیس د دین باندې یو الا خبردار انهم هم الكاذبون خبردار یقینا دا منافقان هم دی دروغجن دي استحوذ عليهم الشيطان غالب شوه دے په دی باندې شیطان فانساهم ذکر الله فسیر کړي دې دینا یاد د الله اولئک حزب الشیطان دا خلق دل شیطان دا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار علامنا خبردار ان حزب الشیطان یقینا دل شیطان هم الخاسرون هم دی زیانکاران دی ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسولو اولئک فی الارذلین ای برا کسان شمار شي په ذلیلانو کې كتب الله لکړه دی الله لاغلبن انا ورسولی چې خامخا غالب بزیما زما پیغمبران دا الله تعالی لیکل کړی دي یا ان الله قوی عزیز یقینا الله مضبوط دی او عزیز زور ور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما نبمومی ترسی او قوم لرا یؤمنون بالله چا قوم دی په خدای ایمان راوړي والیوم الاخر د خدای په ورځ د قیامت ایمان راوړي دا چې قوم به پیدا نه کی چې خدای اومنی او قیامت اومنی
او بیا یوادون من حاد الله ورسوله چې د داور چې زما په الله ایمان دی او په قیامت او دې به مینه کوي دوستی دې کوي دا هغه چا سره حاد الله ورسوله چې هغه مخالف او دشمن دی د الله او د رسول لا کې دې نشي دو مینې په یو لکه نه جمع کیږي کدا الله مینه پکې نو د غیر الله مینه بنئ او کدا الله دشمن مینه پکې نو به پکې د الله مینه نه یاد ساتل ولو كانوا آباءهم اگر کداغه دشمنان د الله پلاران د دوی ولی نه ابو عبیده زوی جراح داغه پلار دی او مشرکو او د بدر په غزا کې سوزله دی زوی د توري لاندې براګه د بتی توره واړه ولا خدای خدای دشمن ووم پر خپل زوی پسې ګرځي توره په لاس باندې چې خپل زوی وایي اخر کار ابو عبیده جراح رضی الله عنه رسول شو پلاری هوا خپل بس مړی دی کې بیا پلار او دغه نشته د اسلام په مسلو کې او یو صحابي بل صحابي په دغه غزا کې خپل رور مړ او عبدالرحمن یو ځل د پلار سره بیا ناسته په مدینه کې او خو مسلمان شوی دی ویل چې یاره پلاره د بدر په غزا کې سوزل و تور لاندې راغی خو ما ونه توره لرې کړه واپس کړ او ویل یاره زویا زه په تا پسې په بدر کې ګرځېدم چې کوم ځای به عبدالرحمن چې توره باندې چې را سر پرېږدم ولو كانوا آباءهما اگر که دغه د الله او د رسول دشمنان دا د دې کس د دې مؤمن پلاران ولي نه لکه ابو عبیده زوی د جراح هغه و او ابناءهم یا زامن د دوی ولي نه لکه ابو بکر چې خپل زوی ته وایي او اخوانهم یارونه ولي یو رور لګېدلی او بلې وجلی او عشیرتهم یا د دې د قبیلې خلک ولي نه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا کسان موصوف پر صفتونو کتب فی قلوبهم لیکل دی الله پړوند دوی کی ایمان لرا و ایده بروح منه کله کړي دوی لرا په روح سره د جانب خپلنا ويدخلهم مدن کړي دی دن کوي بدی لرا جنتونو ته چې وایي با لاندې دا غنا مختلف ولی خالدین فیها همیشه بوسیږي پدې کې رضی الله عنهم الله برازي دینا ورزو عنه دی برازي د الله نه اولئک حزب الله دا ډله د الله الا خبردار ان حزب الله هم المفلحون یقینا ډله د الله هم دا کامیاب ده